وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقولون بألسنتهم دی وای په خپل جواب باندې هغه چې نشته دی په زړونو کې. ته ووایه نو څوک دی واګدار ستاسو، څوک دی مالک ستاسو دپاره د الله نه علاوه داسې شي که چېرې هغه وغواړي په تاسو باندې څه تکلیف څه سخته یا وغواړي په تاسو باندې ستاسو دپاره څه فایده، بلکې دی الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار. د دیو هغه حال خو الله تعالی جل شانه نبی علیه السلام ته ووي چې د دیو دا راتلل او چې جي زموږ دپاره دعا وغواړئ، صحیح ده، او دا خپل هسې د مینې اظهار کول داسې زباني جمع خرج دی، صحیح ده، صرف په ژبه باندې لګیا دي. د دیو د زړه او د ژبې ربط نشته، دا په خوله لا اله او په زړه توره بله، دا هغه څیزونه دي، صحیح ده. دننه چې کوم دی نو یو رنګ دی او لا پاسه بل رنګ دی. نو که دیو راشي او دیو چې کوم دی نو دا وایي هم چې زموږ دپاره دعا وغواړئ، نو دا صرف د خولې خبره ده، زړه کې دا خلک مخلص نه دي، ځکه د زړه علم خو الله پاک دی. ته ورته ووایه چې تاسو د دعا سوال کړی دی، درخواست یې کړی دی، صحیح ده، خو هسې که الله پاک تاسو له عذاب درکول غواړي، په تاسو باندې سخت راوسته غواړي، نو څوک داسې شته چې هغه تاسو دغه نه خلاص کړي. زه یې خلاصولی شم؟ نه. او که هغه چې کوم دی نو تاسو له څه فایده درکول غواړي، نو هم چې کوم دی نه په هغې کې څوک رکاوټ نشي غورځولی. او ستاسو د اعمالو نه خو الله پاک خبر دی. مطلب دا دی چې که تاسو ظاهرا ځان ډېر ښه کوئ، خو په دې باندې خو کار نه کیږي. ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم، حدیث شریف کې راځي الله پاک چې کوم دی د چا شکلونو، د چا مالدارۍ او د چا شالاکۍ دې څیزونو ته خو نه ګوري، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. الله پاک د خلکو د زړونو اخلاص ته ګوري او د خلکو کردار ته ګوري، د خلکو اعمالو ته ګوري. دا څه اسانه خبره شوه. د دنیا چرته ناروی هغه کوئ، صحیح ده، چرته هم ناروی څومره خلاف ورزیانې هغه کوئ، او راځئ بیا پیر صاحب ته وایي چې موږ له دعا وغواړئ. تاسو په دې باندې چې کوم دی نو قومونه کم حد ته ورسېدو. زموږ دا جنوبي علاقې چې دي هغه هم تاسو وینئ نه، روژې نه نیسي، هر حرام کاروبار کوي، نشې به کوي، منځونه به نه کوي، یو شی به نه کوي، خو صرف دا دی چې پیران هغو له هغو شکرانه ورکوي. بس لاړ شي جي د بزرګ پې چې کوم دی دغه کي هغو له چې کوم دی نه څه ویسي، تحفه محفه ویسي، دعا کوي جي مال کې برکت راشي، صحیح ده، घर में सुकून आ जाए، کور کې چې کوم دی نو سکون راشي، حالات برابر شي، صحیح ده. د بل دعا دپاره چې کوم دی نو د پردی مالګې دپاره چې کوم دی نو خپل وړه بل منګې پرېښوده، په خپله به اعمال نه کوو، خو موږ له به چې کوم دی نو ستا جیده وغواړي، موږ له به چې کوم دی څه دم تعویض به وکړي، هر څه به زموږ برابر شي. لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، په زړه کې د بنیتي پرته ده. زنانو کې دا خویونه چې کوم دی نو ډېر زیاتي، په خپل کور کې به خپله یور بدي شي، خپل اندرور به بدي شي، خپله چې کوم دی نو خواښې به بدي شي، د خواښې به انګور بدي شي، صحیح ده، دا به بدي شي.
او د دغه له به لاړ شي تعویذونو له به لاړ شي په دې باندې به زما کار وشي صحیح ده چا له به چې کوم دی تحفه یو بزرګ له ولېږي چې یاره په دې باندې به چې کوم دی زما کار وشي تعویذونو به ستا دنیا وچلېږي په دمونو به ستا دنیا وچلېږي صحیح ده یو سړي تا ته چې کوم دی نه ظاهرا اړو د خولې نه چې کوم دی دعاګانې وختې هم نو ګوره قرآن کریم کې چې کوم دی نو نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي چې کته د دې لپاره او یا پیرم چې کوم دی نو بخنو غواړي فلی یغفر الله له الله پاک وایي زه نه بخم صحیح ده دی په خپله چې کوم دی نو د بخنې قابل نه دی صحیح ده نو مطلب دا دی چې په خپله په یو سړي کې چې کوم دی نو هغه دغه نه که نه یعنې د الله پاک د نزدېکت هغه صلاحیت په ده کې نه دی چې کوم دی الله پاک نه لرې لرې ګرځي دی په خپل معاملات صفا نه ساتي صحیح ده د خپل رب د حق خیال نه ساتي د بنده د حق خیال نه ساتي د حلال حرام خیال نه ساتي د حیا بهایي خیال نه ساتي د دروغو د رښتیاو خیال نه ساتي صحیح ده په دوکې باندې دی اسره نه کوي په میلاوټ کې دی اسره نه کوي په بل شي دی اسره نه کوي او خپل چې کوم دی نو خپل ژوند خپل کردار هغه ملک مکمل د جهالت مطابق چلیږي د اسلام مطابق نه چلیږي صحیح ده او تش په دې خبره چې یاره ما کلمه ویلې ده او مزه به چې کوم دی نو ما ته به خلک دواګانې وکړي مطلب دی چې مولي صاحب له به لاړ شم او راته دوا وکړي ډېر نیک دی ډېر بزرګ دی د دې ځینې به زه چې کوم دی پسې هغه وطن ته لاړ شم دعا به راته وکړي زه به وبخلی شم صحیح ده په حرامو به چې کوم دی نو کو جوړ کړي صحیح ده هذا من فضل ربي الله لوی رحم وکړو اکټرانو ته وګورئ اکټریس او دا کم چې اداکاران دي یعنی څومره ناروا کوي نه ښکاره چې کوم دی نو هغه د دین کله خلاف چې کوم دی نو په سټیجونو باندې چې کوم دی نه د هغې رقصونه او د هغې اداکاریانې هغې هم وایي دا د الله پاک چې کوم دی نو رحم دی د مور پلار دعا ده را سره وایي چې زه دې چې کوم دی نو د جهنم خولې ته راورسېدم یا لیکلی نو مطلب دا دی یو پیر چې کوم دی نه د نبي علیه السلام یو کس خدمت وکړو او د اوبه وله راوړو یا اودس دپاره نبي علیه السلام ورته ووایي چې څه دې په زړه ارمان یې ووایه چې زه رب ته سوال وکړم که نو هغه اسألک مرافقتک فی الجنه زه دا غواړم چې زه ستا سره په جنت کې چې کوم دی نو یو ځای یم هلته کې دلته مې مطلب چې زړه نه مړېږي ګزاره مې درنه نه کېږي نو هلته چې په جنت کې زه تا نه یم نو مطلب دی چې بیا خو مزه نه خو چې زه چې کوم دی نو هلته هم تا سره نږدې نبي علیه السلام فرمایي صحیح دعا خو به زه غواړم خو فاعنی علی کثرة السجود داسې چل کوه چې زه به دعا غواړم خو ته منځونه ډېر ډېر کوه مطلب دی چې ستا خپل عبادت چې دی په دې باندې به ته خپل رب ته نږدې کړې ډېرې سجدې رب ته ولګوه ډېرې او بیا به چې کوم دی نه هغه دا زما سره چې کوم دی نه هلته کې یو ځای کېږي نو که صرف په دعا نبي علیه السلام چې زه حسین دی چې کوم دی نه خوشحاله یم په ملا بیا ټپ ورکړی او بس دعا ما وخته ته جنت ته تللی ځه نو دا هغه خلک دی چې د هغې په زړونو کې اخلاص نه وي په هغو کې چې کوم دی نو د عمل کولو جذبه نه وي هغې چې کوم په هغو کې سستي پرته وي په هغو کې چې کوم دی د خواهشاتو تابعداري پرته وي او هغه د دین دپاره چې کوم دی نو څه قسمه قربانۍ ته تیار نه وي صحیح ده او په دې تمه باندې به وي چې یاره ماله به چې کوم دی نو زمونږ پیر صاحب چې کوم دی نو دعا وغواړي په دې باندې به چې کوم دی نه زه کامیاب شم یو مولوي صاحب به راله دعا وغواړي زه په دې کامیاب شم یو ښوونځي کې چاق ختم به راته وښیي صحیح ده هغه به زه وکړم چې کوم دی فرض نه ادا کړي او په نفلي ذکر باندې چې کوم دی نو ته خپل معاملات برابرې فرض صحیح ده ګوره زنانه هم دغه شی کوي یعنی چې د هغې باندې چې کوم حقوق دی هغه نه ادا کوي د ګاونډي حق چې په هغې فرض دی هغه نه ادا کوي په خپل کور کې چې کوم څومره انسانان دي د هغې حق نه ادا کوي د هغو سره به چې کوم دی نو بغض حسد او کینه به ساتي او بغض حسد کینه لا خو حرام دي صحیح ده نو د هغې حرامونو نه ځان نه ساتي د هغه فرض چې دی هغه نه ادا کوي او نفلي روژو ته به نه رهي صحیح ده نو که ته ثابته میاشت نفلي روژې نسې خو چې په غیبت باندې چې کوم دی ثابته ورځ وباسي نو ستا روژې څه خو نه کوو یوه روژه نفلي مه نسه خو ښکلې ښې کوه نبي علیه السلام نه پیر چې کوم دی نو
چا تپوس وکړو وی پلانکۍ زنانه چې ده نو هغه ډېر زیاته تهجد ګزاره ده او نفلي روژې او ذکر و اذکار او تلاوتونو مطلب د چې ډېره زیاته نیکه ښځه ده خو دا ده چې د ګاونډیانو سره سلوک ښه نه دی خوی ناکاره دی بدخویه ده نبي علیه السلام یا دوزخۍ ده دا په نفلي څیزونو باندې ځان فرایض پرېږدي په نفلو باندې به چې کوم دی نو دغه وشي د دې ګزاره وشي نو او د بلې زنانه په باره کې چې یعنې د هغې سره داسې نفلي څه داسې ذخیره نشته بس خپل فرایض ادا کوي او مطلب دی چې د حرامو ځان ساتي خو خوی ښه دی اخلاق یې ښه دي ژبه یې ښه ده کینهګره نه ده بدنیته نه ده نبي علیه السلام یې هغه جنتۍ ده د دې وجې نه یعنې دا په دغه چې دغه باندې چې کوم دی نو ځان ما دغه کوئ چې یاره راشه د خلکو سره به زه دشمني کومه د خلکو حقونه به زه وهم صحیح ده بد اخلاقي به زه کوم هر څه به کومه خو بیا به ځان له چې کوم دی 500 تسبیح به راسري په هغې به ځان له چې کوم دی ذکر کومه زه به جنت ته لاړ شم یا به راله چې کوم دی نو څوک دعا وغواړي صحیح ده په هغې باندې به چې کوم دی نه ځان برابر کړم صحیح به شم نو الله تعالی فرمایي چې ته ورته دا ووایه چې زما په تمه کېږئ مه چې یار زه به صرف ستا دپاره چې کوم دی نو بس دعا وغواړم بس بخښنه به وغواړم په خپله باندې خو چې کوم دی نو ستا دغه حل دی فمن یملک لکم من الله شیئا څوک به واکدار شي ستا دپاره د الله نه د څه شي ان اراده بکم ضرا او اراده بکم نفعا که الله پاک په تاسو باندې د ضرر اراده وکړي یا د فایدې رسولو چې کوم دی نه اراده وکړي څوک داسې کولی شي چې په هغې کې رکوټ جوړ کړي نه بل کان الله بما تعملون خبیرا بلکې دی الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار د الله پاک نه څه پټېږي نه صحیح ده د دې وجې نه د شو شانه کار نه جوړېږي یو سړی چې څنګه دی او هغه شانتې چې کوم دی نو د خپل نیت چې څنګه دی او د خپل چې کوم دی نو کردار څنګه دی د ده نه به چې کوم دی نو د هغې تپوس کوي او د هغې مطابق به د ده سره چې کوم دی نو معامله کېږي صحیح ده که یو سړی ظاهرا ډېر ځان خښه کي او مطلب دی چې بیا راشي چې یاره صرف دا مولوي صاحب زما نه خوشحالې دی به راته وایي چې دا ښه سړی دی په دې قوم کې یعنې یاد ساتئ امامان شو دا پیران شو علما شو دیو ته خو ټول خلک ښه ښکارېږي لکه اوس موږ په دې دا څومره کسان چې ناست دي که نه نو موږ ته پکې یو هم بد نه ښکارېږي چې دا به پکې یا حرامخوري یا به پکې دا کینهګري ولې زموږ سره چې کوم کس میلاویږي هغه ټول په داسې په جومات کې را سره میلاویږي په جومات کې خو هر سړی ښي صحیح ده د درس په ټیم کې میلاویږي په دې کې خو هر سړی ښي نو موږ ته د خلکو عیوب نه دي معلوم صحیح ده موږ چې کوم دی نه د چا چې یاره د ده د ګاونډي سره څنګه معامله ده او د ده چې کوم دی حلال او د ده کاروبار او د دې معلومات موږ ته نه وي موږ ټولو ته په ښه نیت باندې ګورو او ټولو ته چې کوم دی نو زمونږ زړه ښیي د دې وجې نه موږ خلکو ته وایو چې د یو بل شکایتونه موږ ته چې کوم دی یو بل غیبتونه موږ ته مه کوئ صحیح ده ته ولګې او د ده بد راته بیان کړي چې دی تا ته نه یم ورسي دا چې کمې کاتې دي صحیح ده دی ولګي د ده بد راته بیان کړي نه نو مطلب دا چې موږ خو څه کولی نه شو خو ولې چې کوم دی نو بیا دا چې نه د هغو عیوب خو زموږ نه پټ دي او هغه موږ ته جواب ده نه دي په اسلام کې خو دا خوبي ده چې په خلکو باندې پرده اچولې ده د دې په مقابله کې دا تعلیم یافته خلک چې کوم دی نو موږ سره خیر پرنسپل صاحب دی موږ ډېر زیات چې کوم دی په ده باندې ډاډ یو او دا یو لوی احسان دی الله پاک چې فخر برطانه په دې علاقه کې چې کوم انشاءالله د دا امره قابل دغه باندې خودیو یا نو چې یو شاګردان یې هغې ته دا پته ده چې عیسایت چې دی په هغې کې تاسو ته پته شته د هغه عیسایت کم پیران کم مولیان چې دي که نه هغو خلکو ته څنګه خو پردې ته اوچتې کړي دي هغې چې دی نو باقاعده ګرجې ته ځي په هفته کې یو پیر صحیح ده او چې څومره ګناهونه یې کړي نو هغه خپل پادري ته وایي چې ما نه دا ګناه شوی دی نو هغه ورته د هغې مطابق بیا جرمانه ښیي چې دومره ټکس ته ورکړه ها ما دا فرض پرېښودی دی وایي د دې دومره چې کوم دی جرمانه دا ته ادا کړه دا ته ادا کړه بس ته د ګناه نه چې کوم دی نه بس ته معاف شي بخښنه ورته زه کومه صحیح ده زمونږ رب اسلام کې چې کوم دی نو دومره د فردي دین ادا کړلی چې هغه علما ته خپل ګناهونه مه بیانوي نبي علیه السلام ته هغه یو سړی راغلی و که نه خپل حل یې ورته ویلی و او نبی علیه السلام پې پردې اچولې چې نه داسې به نه شي ونیسي هم معاذ اسلمي رضی الله عنه خو هغه چې نه ما نه ګناه شوی دی نو بهرحاله سزا خو هغه ته میلاو شو هغه کس ته خو بیا نبي علیه السلام د هغه نیک ته دومره قهر شوي تا له څه پکار و چې تا په ما پسې رالېږو چې لاړ شو ده ته چې کوم دی نو ته خپل ګناه ووایه
صحیح ده. وګوره هغه ته سزا میلاو شوه، تا ته څه فایده ورسېږي؟ لو سترته بثوب لکان خیر لک. که چېرته ته ده باندې تا پرده اچولی وې ستا به فایده شوې وه، الله په تا باندې پردې اچولې وي. صحیح ده. نو په اسلام کې پردې اچول دي، بې پردګي پکې نشته. صحیح ده. هېڅ یو عالم هېڅ یو پیر دا نه و چې تاسو موږ ته خپل خپل ګناهونه ووایي چې ما پلانکي وخت کې دا کار کړی، پلانکي وخت کې مې دا کار کړی دی. صحیح ده. د دې نه صرف دا چې کوم دی نو بس الله ته په خپله باندې چې کوم دی توبه وباسي چې الله پاکه زما ستا خپله معامله ده او د پردې خبره ده. صحیح ده. چا ته مې رسوا کوم او تا ته زه شرمنده یم، هغې باندې الله پاک خوشحالي. بهرحال دا چې خپل نیت صحیح ساتئ، خپل اعمال ستره او صفا ساتئ، چاته د شوشه ضرورت نشته. قل یقولون بالسنتهم، دی وایي په ژبو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته د دیو په زړونو کې. قل ووایه فمن یملک لکم من الله شیئا، نو څوک دی څوک به واکدار شي ستاسو دپاره من الله د الله نه شیئا د څه شي ان اراد بکم ضرا، که چېرته وغواړي په تاسو باندې څه تکلیف څه ضرر، او اراد بکم نفع یا وغواړي په تاسو باندې څه فایده. بل کان الله، بلکې دی الله پاک بما تعملون خبیره، ستاسو عملونو خبردار. یقولون وایي دوی بالسنتهم په خپلو ژبو ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته دوی په زړونو کې. قل وایه فمن یملکو، نو څوک دی واکدار، څوک به واکدار شي لکم ستاسو دپاره من الله د الله نه شیئا د څه شي ان اراد بکم ضرا، که چېرته وغواړي په تاسو باندې څه ضرر، او اراد بکم نفع یا وغواړي په تاسو باندې څه فایده. بل کان الله، بلکې دی الله پاک بما تعملون خبیره، ستاسو په عملونو باندې خبردار.